خبر رانه چا تپوس کړی چې دا مذهب د کوم ځای نه راغلی او مذهب څه ته وایي او د ټولو مذهبونو کې کوم یو غوره دی او چې څوک مذهب نه مني نو دا خبره یې صحیح ده که غلطه زمونږ بانک ته خو واسطه کړه مذهب وایي لارې د عمل ته زمونږ ښکلی پیغمبر دین نه وړه صحابو ته یې ورساو خو کله په پویه کې او په رسېدو کې اختلاف راځي چا ته یو خبره ورسي چا ته ونه رسي څوک ته یو مطلب والي څوک بل په صحابو کې ده یو مثال یې درته ښیم زموږ ښکلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام د جنگ خندق نه راغی نو صحابو کرامو ته وایي وی لا یصلین احدکم العصر الا فی بني قریظه بني قریظه او ته ځان نه سوی زه سخت کالم حج له تللی وم ورغلم په موټر کې بني قریظه والا علاقې ته دا یهود و شیطانان او دا کافران چې څه راغلي د دوی په شرارت راغلي او دوی د پیغمبر سره معاهدې وې دوستي و عهدونه یې کړي هغه هر څه یې ختم کړل نو خدای ورته حکم راولېږه چې دوی نه هغه خو لاړل د دوی نه بدل واله نو صحابو ته یې وویل چې مازدیګر مونځ به بغیر د بني قریظهونه نه کوې یوه خبره ده اوس چې روان شو یو پنځه شپږ میله لار ده د مسجد نبوي نه نو په لاره مازدیګر دا د ماسپښین نه پس تلو نو مازدیګر وخت داخلم شو بیا انور په غرغره شو نو چا وی مونځ کوو چا وی نه کوو اختلاف پکې راغی چې چا وی نه کوو مونږ ته پیغمبر ویلي دي چې مه کوئ نو بس نه به کوو هر څه خو مونږ د عبادت د هغه په حکم کوو نو هغوی مونځ پرېښود او قضا شوتې او ماښام ورسېدل بني قریظه ته او څه کسان وی د سید الکائنات مقصد مونځ پرېښودل نه دي د هغه مقصد دا و چې په لاره کې لیټ نه شي په بل څه وخت تېر نه کې نو مونځ ولې پرېږدو ځکه قرآن شریف کې د مونځ حکم دی او بیا خصوصا د مازدیګر نو دا خو ډېر اهم مونځ دی نو هغوی وکړو بیا منډه کړې ورسېدل صحابه راغون شو دا اختلاف یې ورته بیان وی قربان چا مونځ نه که هغوی وی مونږ ته پیغمبر ویلي چې مه کوئ بغیر د بني قریظه او چا وی مونځ وکوي ځکه لم یرد منا ذلک حضور مبارک خو مقصد مونځ پرېښودل نه دی مونځ خو عبادت دی نو د دواړو خبرې ورته وویلې شي دواړو وی ټیک ده اوس په یو خبره کې یو کلمه کې یو حدیث کې اختلاف راغی چا په ظاهر عمل وکړو چې مطلب ته وکړه اختلاف راغی خو دواړو ته صحیح وایي ټیک ده دواړو چې څه کړي دي ټیک زمونږ عالمان وایي دې کې زیاته خبره ده چا ښکلې ده صحیح خو دواړه دي څه عالمان وایي چې چا په حدیث باندې عمل وکړه په ظاهره چې حضور مبارک وایي مونږ به نه کوې مګر د بني قریظه نه بغیر نو دا خو ډېر ښکلې دي ځکه په حدیث یې عمل وکړه چا وی نه چې چا مونځ وکړو نو دوی زیات غوره دي ځکه دوی قرآن شریف ته وکتل قرآن شریف کې دا دي حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین د ټولو مونځونو نګراني کوئ او خصوصا د مازدیګر مونځ نو د دوی نظر په ټول شریعت دی د هغوی صرف په یو حدیث مبارک نظر او د دوی په قرآن نظر دی او د شریعت په قواعدو چې عبادت پرېښودل خو څه مقصود نه دی نو د دې دویم خلقو چې ظاهره حدیث یې پرېښود خو په مراد د رسول الله عمل وکړه نو اکثر عالمان وایي د دې درجه اوچته ده دغه شان صحابو کې بعضې مسلو کې خلاف راغله نو چې کومې پورې سید الکائنات جمع دي خو هغوی ته به یې رجوع کوله لکه د دریاب په غاړه چې خلک ناست دي د دریاب نه اوبه څښي بیا د هغوی د وفات نه پس صحابه کرام خواره شو ټول مدینه منوره کې نه دي پاتې شوی مدینه منوره کې 12,000 پاتې شوي
څوک یو علاقې ته څوک بل علاقې ته بیا رستوني خلک پیدا شو نو د هرې علاقې خلکو به د خپل صحابي خبره منله بل ته باطل او غلط نه وی خو زمونږ د وطن عالم مونږ ته ښه معلوم دی نو دا نه چا د ابن عباس را یې خوښه کړه چا د ابن عمر ابن عباس وایي په جنازه کې به فاتحه وایه او ابن عمر وایي نه فاتحه په جنازه کې نشته او ابن عمر په ټولو احادیثو زیات عمل کوونکی دی خو خلک وایي دواړه ښکلې خبرې دي دواړه مبارکې هستې دي چا دا خوښه کړه چې فاتحه پکې وایه چا دا خوښه کړه چې فاتحې ته ضرورت نشته هغه اختلاف بیا داسې رستنو علمو کې د هغې شاګردانو کې م راغی نو بیا رستنو عالمانو کې د هر وطن عالمانو به هغه خپل عالم ځکه خپل عالم سړي ته ښه معلوم پردي عالم او د پردي وطن عالم ورته دومره نه نو بیا پکې یو څوارلس زیات مشهور شو هغې نه به خلقو تپوسونه کړو تاسو د اختر په مسله کې قاسم علي خان ته ځای نه دی په هغې باور د اعتماد دغه شان د هر علاقې عالم پسې به خلک تلل نو څوارلس لوی لوی شخصونه ترې جوړ شو د خدای شان ته ګوره چې هغه بعضې عالمانو ته خدای پاک اعلی شاګردان ورنه کړل نو د هغې مسلې ونه لیکلی شوې او چا ته خدای ښکلي شاګردان ورکړل د هغې مسلې ولیکلې د چا خبرې اکثر د بل سره شریکې وي نو د دو په دې یو خوښ کړ وایي ځکه خبرې شریکې وي نو هغه څوارلسونه څلور جوړ شو د دې په منځ کې چې اختلاف دی دا د صحابو نه را روان دی او صحابه مبارک ټول ښکلي خلک دی او حق دي نو څلور واړه مذهبه ښکلي خلک دی او حق دی د ما په خبرو پوهېږې نو مذهب معنا لاره د عمل په یو حدیث مبارک یا په یو آیات شریف نو امام ابو حنیفه مشهور شو شافعي صاحب مشهور شو امام مالک صاحب مشهور شو حضرت امام احمد ابن حنبل مشهور شو دا مشهور شو علما راجم شو د امت خیرخواهان چې ګورې د څلورو علماو نه بار ته موځې هسې نه چې ګیدړانو مو په دې څلورو لارو باندې د مذهب عالمان صالحان اولیاء کتابونه بادشاه نظام روان دی دا مه پرېږدئ او مه بدلوئ هغې وی ډېره ښه ده بلې صاحب نو د هغې زمانې نه دغه څلور مذهب را روان دی تاسو وی الحمدلله د دې په منځ کې دا یو جماعت دی اهل السنت والجماعت سنت باندې د حضور پاک ښکلې طریقه او جماعت وایي د صحابه کرامو ته نو اهل سنت دا هغه خلک دي چې د حضور په طریقه روان دي او د صحابه په ډلې پسې روان دي دا څلور واړه امامان د اصحابانو د قول نه چې د پیغمبر مې اورېدلی دی د هغې نه نوځي خو چا یو مطلب غشتی دی چا بل مطلب څوک چاته یو خبر رسېدلی دی چاته بل نه رسېده خو د ټولو په زړه کې تقوا ده اخلاص دی د امت خیرخواهي ده نو مذهب پسې تلل دا هغه لاره باندې تلل دي چې کوم باندې عالمان صالحان اولیاء بادشاهان تېرې شوي دي زما په خبرو پوه شئ الحمدلله تاسو وایئ الحمدلله بیا خدای پاک زموږ مذهب له یو خاص عزت ورکړی دی ټول حق او هر یو امام په خپل ځای کې د اسمان نور دی او د ټولو ادب او احترام زموږ په زړونو کې فرض دی یو ته به م سپک نه ګورئ د اهل حقو دا نښه ده چې کوم اختلاف په صحابو کې هغې کې بل ته باطل نه وایي دا چې څوک ورته باطل وایي دا نه په خپله ناحقه یو سړی د عمر فاروق غوندې شخصیت ته غلط وایي چې 50 احادیث یې پرېښي دي هلکه دغه څه وایي ودرېږه که نه چې دا یو خبره خلاصه شي نو مذهب د صحابو لاره باندې او د پیغمبر په خبرو باندې د عمل کولو نوم دی ځکه خدای عام خلقو ته وایي
چې نه پوهېږي نو د عالم نه به تپوس کوي. خدای وایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نو ښه دا درنه تپوس کوم چې هغه عالم چې د هغه په علم په تقوا په پرهیزګارۍ په اخلاص باندې ټول امت ګواه دی هغه ښه دی که نه هغه دی چې خلک ورته عالم نه وایي او د هغه په اخلاص او په تقوا کې شک لري. زمونږ حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله ده کې دا څو کمالات خدای ایښي دي. خدای پاک د ده مذهب ډېر خور کړل. تاسو وایئ الحمدلله. حضرت امام ابو حنیفه سن 80 هجری کې پیدا شوی. دا نور امامان رستو امام مالک صاحب 93 هجری کې، شافعي صاحب 150 کې، امام احمد صاحب د څلورم مذهب خاوند په 164 کې. نو مخکې ښکلی شو که نه شو. د پیغمبر زمانې ته زمونږ امام صاحب زیات نږدې دی. دی ټول مبارک امام ابو حنیفه ته اصحابان لیدلی دي او د هغه ته تابعي وي په اتفاق د امت سره. څوک روایت یې مني د صحابو نه، څوک یې نه مني، خو په تابعیت اتفاق دی چې تابعي دی. تابعي هغه شخص ته وایي چې چا صحابه مبارک لیدلی او زمونږ ښکلی پیغمبر وایي بهترین زما په امت کې زما پیړۍ ده چې چا زه لیدلی. دویم نمبر هغه دی چې دی لیدلی دي. دریم نمبر هغه دی چې هغه یې لیدلی دي. نو زمونږ امام صاحب په هغه د تابعینو په صف کې دی. تاسو وایئ الحمدلله. دویم دا خبره ده چې خدای والا داسې شاګردان ورکړي چې د دې نورو امامانو سره په درجه او قوت کې برابر دي. دا نورو ته خدای نه دی ورکړي. امام محمد ابن حسن شیبانی دی شاګرد، امام ابو یوسف دی شاګرد، امام ظفر ابن حدیل دی شاګرد، امام حسن ابن زیاد دی شاګردان دی. یو سلویخ مشهور فقها صحابه عالمان خدای دا هغه شاګردان کړل. نو دا هغه مسلې ډېرې لیکلي دي. یوازې امام محمد ابن حسن شیبانی یو شپږ غټ کتاب لیکلی دي چې هغې ته ظاهر روایت وایي، یو ته مبسوط وایي، بل ته زیادات وایي، بل ته جامع صغیر وایي، بل ته جامع کبیر وایي، بل ته سیر صغیر وایي، بل ته سیر کبیر. هغه زیاده دغه مبسوط اوس 2 جلدونو کې. تاسو الحمدلله. بیا نور کتابونه هم دي هغې ته نادر روایت. تېرو ورځو کې فرانس کې د امام محمد ابن حسن شیبانی د تصانیفو د نقل کولو دپاره فرانسې ته یو کمیټي ده، لجنة الکتب امام محمد ابن حسن شیبانی. نو سیر کبیر فرانسې ته واړو هغې کمیټې. نو هغې یو ورځ چټي منع وکړه په فرانس کې. په دې خوشحاله چې دنیا کې قدیم ترین کتاب چې په سیاست داخلي او خارجي لیکلی شوی دی هغه موږ خپلې ژبې ته راوړو، ځکه د دې نه مخکې په سیاست باندې چا کتاب نه دی لیکلی. نو خدای پاک داسې شاګردان ورکړي دی. یو یهودي د عربۍ پوهېدونکی و، نو د امام محمد صاحب کتاب یې ولیده جامع صغیر، نو مسلمان شو. د عربۍ پوهېدونکی په لبنان کې زه بیروت ته تللی، یهودیان هم دي عیسایان هم دي او د ټولو ژبه عربي ده. نو مسلمان شو. چا ورته وایي څنګه مسلمان شو؟ نو هغه وایي هذا کتاب محمدکم الاصغر فکیف بمحمدکم الاکبر. دا دارکوټي محمد کتاب دی، نو دا غلوی محمد کتاب به څنګه وي؟ قرآن شریف یاد دی. تش په کتاب لیدو مسلمان شو. نو داسې شاګردان خدای ورکړه چې د دې نورو امامانو سره په اجتهاد او په قوت د استنباط کې او د هغې نه په تصانیفو لیکلو کې زیات قوي دي. درېیم اړونو دنیا نه چې کوم کله مذهب شروع شو او خلافتونه او نظام، دا یاد لرئ په قرآن شریف کې او په احادیثو مبارکو کې منصوص مسائل لږ دي. احادیث ټول چې صحیح دي او غیر متعارض دي هغه 4,000 دي،
او د احکاماتو آیات دا فقها وی 150 دی د 500 پورې جوړ کړه او مسائل په امت کې ډیر دي د دې لپاره مسلې معلومول اوس جس خو د حضور زمانه کې او پخوانو جس کې مونږ څنګه دی دا به کوم دی نه معلوم دی ریل د صحابو زمانه کې نو ریل کې مونږ څنګه دی گیس کے پلیت شی پاکے بے سنگا دا میخ قربانی روا دا کنا روا میخ دا حضور زمانہ کی نوا نہ صحابہ پہ جن دا خواہ ذکر دا میخ قربانی کی کنا کی دا چه سوک مذہب نمانی ویما تا قرآن شریف کی او پا حادیثو کی دا میخی نم ذکر کر او خیرات دا فقہاو معلوم کری چې غواغه جنس ته چې میخې باندې مطلق کېږي ځکه د غوا د میخې جنس یو دی نو هغې کتاب نو کوم وخت نه چې نظام کې خو به دا خبره دی کې به مختلف مسائل راځي جګړې به راځي نو لومبي نظام چې د فقه شروع شو هغه د مذهب حنفي نه شروع شو او لومبي قاضي قضات جج هغه حضرت امام ابو یوسف ته رحمه الله نو خدای پاک مذهب یې ښود څلورمه په ټول جهان کې سرکاري مذهب چې وي هغه عام زمونږ مذهب دی تاسو الحمدلله فقه حنفي ده زه شام ته تلم مصر ته تلم نور علاقو ته تلم شام کې په خپله شافعي مفتی دی شیخ احمد کفتارو اوس وفات شوی دی زوی دی خو چې زه تلم هغه وخت کې هغه خو سرکاري مذهب فقه حنفي ده او په یونیورسټو کې زمونږ مذهب ویل کېږي کنه شوافی هم شته احناف هم شته اردن کې شوافی هم دي احناف هم دي خو سرکاري مذهب زمونږ دی الحمدلله مصر کې هر قسمه دي احناف دي شوافی دي نور دي خو سرکاري مذهب یې زمونږ دی سودان ټول مالکیان دي خو سرکاري مذهب یې حنفي دی سعودي عربو کې حنابله دي امام احمد صاحب مذهب دی خو د هغې مال ته سبق ویلی دی د هغې عدالتي نظام ما ته معلوم دی هغې کې دا فیصله ده که په مذهب حنبلي کې یو مسله تاسو ونه منته نو په مذهب حنفي به عمل کوئ تاسو الحمدلله انډونیشیا او ملیشیا والا شوافي دي او هغلته فقه شافي ده نو په دنیا کې دې وخت کې 1.3 کروڑه مسلمانان دي دې کې 15 کروڑه احناف دي تاسو الحمدلله نو مذهب د دین هم دی د تلو په عمل کولو په قرآن او په حدیث د یو عالم د وضاحت په مطلب او دغه ته مذهب وایي بیا زمونږ مذهب شکر دی غواړه نو خپل مذهب ولې پرېږدو یو مثال درته ښیم وروڼو ستاسو د پوهې لپاره د نور خلک څه قرآن شریف په اوو قراتو راغلی دی ټول صحیح دي او ښکلي دي خو زمونږ وطن کې قرات د حفظ دی نو ته به قرات د حفظ نه پرېږدې د ورش د قالون د کسائی ابن کثیر دی پسې ونه دی نو چې په کومه لار مسلمانان روان دي عالمان روان دي په هغه لار به ځې هغه لار به نه بدل ډېر خلک وایي نه ته اتباع کوه تقلید مه کوه تقلید څه ته وایي اتباع څه ته وایي د دې خو دواړو مطلب یو دی نو اتباع دلیل پسې ده نو په دلیل هر څوک پوهېږي تاسو نه تپوس دا خو به خلک کافر کې سال له موږ ټیک ته ما دلیل پسې وکتل د قادیانانو دلیل راته دار چا نه ښه ښکاره شو زه قادیانی کېږم تا ورته دروازه کوله وکړه سال له به شیعه شي ما تا ورته دروازه کوله وکړه سال له به عیسایي شي یا وا او په هغې مسلو کې چې هغې کې صحابه مختلف دي لکه لاسونه اوچتول قرت ویل په جنازه کې یا لاسونه بره کې ښودل امین په زوره ویل دې مسلو شپږو کې مسلو کې اختلاف دی او دې کې هغه غوره او ناغوره اختلاف دی او دا د صحابو نه راغلي دي دا ټولې مسلې په خپل حق دی او په نورو مذهبونو کې راغلي ته ولې خپل مذهب مسلمانان د لارې نه بې لاره کې ځان له به کافر شي دا خو ته د امت خیرخواه قسم دی که دا ازادي شروع شوه نو په پېښور کې به 25 مذهبه جوړ شي او 25 قسمه عالمان به
یو به یو ته کافر وایي او بل به نو دا د امت خیرخواهي ده که بدخواهي ده؟ نو چې څوک د مذهب نه وباسي دا د امت خیرخواه نه دی. په داسې مسلې به وي ټیک ده، هغه نورو مذهبونو کې دي هغه ټولې ښکلې دي، خو زمونږ مذهب کې دا علماو خوښ کړې ده نو دا مه پرېږدی. دا هغه لویه لار د پوخ سړک دی چې په دې روان یې که دا هم پرېښود په کچه ولاړی نو لړم او مار او ګیدړ او شرمښه مو نه خورې. او زه داسې تپوس کوم تاسو نه، دا فرعي مسائل لاسونه اوچتول او کېښودل دا ډېرې ضروري دي که د ایمان مسله. بیا خو خلکو ته وایي ته رسول الله منې ابو یو خطا سره څه دلیل دی د هغه د حقانیت؟ دلیل پسې بځې هغه ویلی شي. ته قرآن منې او دا د خدای کلام دی، ته دلیل ما ته وښایې چې د خدای کلام دی. تو په ایمانیاتو کې په عقایدو کې خو تقلید ضروري ګڼې او په فرعي مسایلو کې د غوره ناغوره دلیل تپوس کې نو دا کمقل دی که هوښیار دی. ایمان ضروري دی که فرعي مسایل ضروري دي؟ که دا د خلقو ته وي خلک به کافر کړي. ما ته د پیغمبر حقانیت دلیل ووایه، ما ته د قرآن د حقانیت دلیل ووایه. د رفع الیدین او د ترک رفع الیدین دلیل تپوس نه کوي او د ایمان تپوس ته نه کوي. ایمان چې عقاید دي هغې کې خو تقلید ضروري وي او دلیل تپوس نه کوي. او فرعي مسایل چې هغې کې د غوره او د ناغوره اختلاف دی ټول هغې کې د دلیل تپوس کوي. یوه دویمه وروڼو تا ته به وایي پیغمبر پسې ولې نه ځې، ابو حنیفه پسې ځې. نو دا جواب بیا نه، ابو حنیفه خو د پیغمبر د دین خادم دی که نه، ما ته یې د هغه خبرې را رسولې دي، زه یې پې کړم. د ابو حنیفه د خپل ځان نه یو مسله د حلال او د حرام نشي کولی. ټیک ته استنباطات کوي په غیر منصوص کې او مسائل کم دي. مونږ ته خدای د علماو رجوع کړې ده. ما ته یو ما دا ټول خلک لیدلي دي په عربو کې او په نورې دنیا کې، خو ما ته قمقل ښکاري. زما ورسره واسطه راغله، یو زمونږ استاد دغه شان اهل حدیث به یې ځان ته ما ته وایي ته ولې تقلید کې د مذهب امام ابو حنیفه تابع؟ ما ورته ویل صاحب استاد زه عجمي سړی یم، په قرآن او حدیث خو عربۍ کې دي زه پرې نه پوهېږم، نو د هغې د پوهې دپاره به یو عالم ته رجوع کوم. نو مذهب دغې ته وایي چې د قرآن او د حدیث د پوهې دپاره یو عالم ته رجوع کړي. ما ته وایي دا خبره خو ټیک ده خو جمدي پسې ولې نه ځې چې مړ پسې ځې؟ نو ما ورته وی چې دا خو د مسلو منل دي، د خبرو هغې کې خو د مرګ او د ژوند سوال نشته. که د چا لاس نیول وي د چا لمن نیول وي نو واقعي د جمدي او د مړي فرق دی پکې. مړی لاړ قبر کې پروت دی، اوس بیا ته لمن څه نیسې؟ او که مسلې وي کتابونه وي وضاحتونه یې هغې خو په کتابونو کې لیکلي دي، نو دې کې خو د مړ او د جمدي سوال نشته. یوه دویم دا چې په هغه مړو مې زیات اعتماد دی، په دې جمدو مې اعتماد نشته. هغه مړي داسې و چې د حضور پاک زمانې ته نږدې و، هغې تقوا او په اخلاص ټول امت اتفاق لري. دا امت خیرخواهانو که چا ورسره مسلو کې موافقت کړی دی او که مخالفت کړی دی، خو د هغې په تقوا او په اخلاص یې شک شبه نه دی کړی. او موجوده ملایانو باندې په کونړ مولا، باجوړ مولا، لغمان مولا، ډیرانشاه مولا، مستان مولا، د دوی په علم د علماو باور نشته، که ځان ته ډېر لوی مولا وایي. یوه د دوی په اخلاص او تقوا زموږ اعتماد نشته چې یو سړی په $10 بدلیږي، هغه به څه باور وکړي؟ نو هغه عالمان ښکلي دي. که ته وایې چې دلیل ځکه زه ته د رسول الله خبره کوم، نو ته رسول الله ته خدای که رسول ما ته خو د خدای او د رسول خبره دغه عالم هم کوي ابو حنیفه او ته کونړ ملا هم راته کوي، نو د هغه خبره ومنم که ستا ومنم؟ ما ته خو دواړه د خدای او د رسول. ته خو رسول الله نه یې چې ته زما خبره ومنه، ته رسول الله یې څه؟ بیا به وایي د پیغمبر د علم برای راست دغه کوه، نه قمقله
د پیغمبر مثال د دریاب د علم دی. د دریاب په غاړه صحابه ناست وو، هغوی به د هغې نه جام راډکو. موږ چې 1400 کاله مثلا وروسته یو، زموږ طرفونو ته د دغې دریاب نه لښتي راغلي دي. یو ته نمبر اول وی، بل ته دویم نمبر وی، بل ته دریم، بل ته څلور. دا لښتي چې چا راغوستي دی احسان یې کړی دی که بدي را سره کړی. نو یو سړی راپاڅي تا ته وایي د لښتي نه ولې جام راډکې؟ هغه سیند ته لاړ شه. نو ته به ورته یې ځناوره سیند زما نه څومره لرې دی او دې واله کې خو د هغې نیر نه نیر راغلی دی. یو سړی دی تاله د ښکلې بورخې نه اوبه درکړي په ګیلاس کې، بل درته وایي د ده د لاسه ولې هلې په خپله کوشه کوي ته اوبه به راوباسې. نو هر سړي کوزېدی شي، سر به یې لاندې خپې به یې د پاسې لکه د چندخ په پروت وي. تو خو احسان ومنه د هغه سړي چې هغه د دریاب نه اوبه راښکلی او تا ته یې په ښکلي جام کې درکړې او درې کړه. زه خو دې ته حیران یم چې یو سړی درزي له جامې وړي، بل ورته وي درزي له څه له دی؟ د درزیتوب کتابونه دي، د قینچۍ د کټینګ تصویرونه دي. کتاب به راوالی، قینچي به ولګې، مشین به راوالی او بیا ګنډی، ته 200 روپۍ درزي له ورکې. نو ته به ورته څه وایې چې وروره ټیک ده دا ټول په کتابونو کې دي خو په دغه کتاب زه نه پوهېږم. صحیح ده که نه؟ ته به ماهر د فن نه دی. موټر دې روان شي درته وایي موټر څه ورکشاپ له بوځې په سوونه روپۍ به درنه والي، خو د انجینیرینګ کتابونه دي. ابه راوالې وبه ګورې، ډبرې به یې زده کړي، دا به یې زده کړي، مشین به یې زده کړي، نو بیا به یې فټ کړي. نو ته به ورته ټیک ته کتابونه د دې شته خو په هغې هر څوک نه پوهېږي. زه به تجربه کار د فن نه ځم. ستا مریض دی ډاکټر له روان یې، تا ته وایي ډاکټر له 500 روپۍ فیس. د ډاکټرۍ کتابونه لیکلي شوي دي، المارو کې ډک پراته دي. ته به کتاب راوالی، مرض به معلوم کړي، نسخه به معلوم کړي، هغه به ولیکي، په خپله علاج کوه. ته به یې ټیک ته ډاکټرۍ کتابونه دي او په دې هر څوک نه پوهېږي. زه خو یم د دنیا په خبرو کې خلک ماهر د فن په ځي کې کتاب ګوري. ټیک ته کتاب دی خو کتاب باندې هر څوک نه پوهېږي. دقه شان مذهب دوی مذهب د ټانګې، د موټر او د سیکل او د کمیس د جوړولو نه زیات کمزورې وګڼه. په سیکل کې په کمیس کې خو به ماهر د فن ته دی او دین کې په خپله کتاب ګوره جوړوه. دا کمقل لیکي خیال. انا لله و انا الیه راجعون. نو پام کوئ خدای پاک احسان کړی دی موږ سره چې دا څلور لارې یې روغ کړي. دې ته اهل سنت والجماعت وایي. د دوی عقیده یوه ده، بنیادي اصول یو دي، اختلاف یې په مسایلو کې دی چې اکثر د غوره او د ناغوره خبرې دي، هغه ټول حق دي. د باطلې فرقې دا علامه ده چې د خپلې خبرې ته صحیح وي او بل ته باطل وایي، دا غلطي ده. دوی کې دا خبره ده. دوی په صحابه اړ نه دي. عمر صاحب 50 حدیثه پرېښې دي. هلکه دا ولې؟ هغه ذات چې پیغمبر وایي که زما نه پس پیغمبر وي عمر به وي، او هغه ذات چې هغه وایي ما د خپل علم بقیه غله ورکړه، او هغه ذات چې هغه وایي ابوبکر او عمر پسې روان یې، او هغه ذات چې هغه وایي په دین کې مې د ټولو نه کامل ولیده، او هغه هستي چې 15 آیتونه د هغه د رایې مطابق راغلي دي. ته به یې هغه په حدیث 50 حدیث یې پرېښوده. دا ښه خبره ده. دا هغه څوک وایي چې هغه وایي دلیل پسې ځه، اتباع کوه. اتباع خو د کافرانو هم ذکر ده، بل نتبع ما وجدنا علیه آبانا. دوی په دلیل پسې روان دي. بتانو عبادت دوی په دلیل په بنا کوي. نو دا یاد لرئ دا ډله یو خو مسائل دي، رفع الیدین امین، دا ټول په حدیثو کې شته او صحیح دي. ګورئ خو زمونږ مذهب کې دغه نشته مثلا. نو موږ خپله لار نه پرېږدو، ځکه که لار دې پرېښوده نو ساله به په بل څه بلا واوړئ. نو دا د مذهب پابندي، دا د اسلام پابندي ده. دا هغه لاره باندې ته روان یې، کنې ساله به عیسایي شي.
زه په بس کې ناست یم، یو هلک را سره